کم سړی د قطرو بیمار دی هغه به هر مونځ ته اودس کوي، نوی اودس به کوي. اودس چاره دم دا لکه په یو اودس باندې دوه مونځونه نشي کولی، دا به هر مونځ ته ځان له اودس کوي. دا مسله ډېره اهمه ده، ګوره یاد وساتئ. ډېر نوجوانان نن سبا داسې دي، موږ سره اکثر کله دا ده یو سړی دی هغه د قطرو بیماري ده ورته، قطرو بیماري ده ورته تشو امتیاز نه مخکې یا وروسته یا داسې عام روټین کې دنه قطرې روان دي، نو د ده مونځ څنګه دی؟ لکه دا هو معذوره کې راځي اودس دا ټینګولی نشي، نو د ده د مونځ فرض که مسله څنګه ده؟ بعضې ملګري دې تپوس کوي. نو محترمه مسله دا ده چې کم سړي نه د امتیازو نه مخکې یا د امتیازو نه پس یا عام روټین کې د قطرو بیماري ده ورته دنه څاڅکي کېږي. دا مسله ډېره اهمه ده، ګوره یاد وساتئ. ډېر نوجوانان نن سبا داسې دي موږ سره اکثر رابطې کوي، دا بیماري ورته لګېدلي کمزورۍ د وجې نه. ډېر چې کم دی عمر رسیده هلک شپېتو کالونه واوړي اکثر نه دا بیماري ورته ولګي، مثانه کمزوري شي. نه د دې د مونځ څه مسله ده؟ محترمو دا ډېر اهمه مسله ده. د دې سوال جواب دا دی چې اوس یو کس دی بعضې ملګري تپوس کوي هغه ته د قطرو بیماري ده، عام روټین کې دنه قطرې روان دي. لکه دا د خپل اودس دومره نشي ټینګولی چې لکه دا اودس چاردم وکړي، استنجا وکړي، بیا چاردم وکړي، او دا کس د خپل اودس د یو مونځ ټایم چې تېرېږي دا یې دونه نشي ټینګولی، لکه یو مونځ هم دا پرې نشي کولی. که مونځ نه وي فرض مونځ، لکه فرض مونځ ته چې دا ودرېږي دا پرې هغه فرض مونځ نشي مکملولی. اسان الفاظو کې واورئ، لکه فرض مونځ ته دا ودرېد 4 رکعته فرض دي 2 رکعته دا یې نشي مکملولی په دې عام حالت کې چې دنه قطرې نه بهېږي. نو د دې سړي حکم واورئ. کم سړی د قطرو بیمار دی هغه به هر مونځ ته اودس کوي، نوی اودس به کوي. اودس چاردم اودس چاردم به وکړي، دا به پرې هغه د وخت دغه چې کم فرض مونځ دی هغه به هم پرې ادا کړي. هېڅ دی نه بیا قطرې رواني، خو دا به لکه معذور دی که نه نشي ټینګولی، بیماري ده ورته، نو دا به اودس چاردم وکړي. خو دا خبره هم یاد ساتئ داسې څه دغه به استعمالوي چې جامع بدن دا د قطرې نه څښا کوي، کم از کم لږ احتیاط به کوي، لکه کپړه شو غیره شوه یا داسې نور څیزونه دا استعمالولی شي. نو دا به دغه وختي طور مونځ چې کم دی دا به وکړي فرض مونځ، او دغه ټایم کې چې کم نوافل دی هم کولی شي، تلاوت هم کولی شي، که دنه قطرې جاري هم دي. دا خبره به یاد ساتئ. خو چې کله د مونځ دا ټایم ختم شو، فرض که اوس مازدیګر مونځ د وکړو داسې حالت کې چې اودس چاردم یې نوی وکړو، مازدیګر مونځ یې وکړو او بیا تلاوت شروع کړو، بیا د ماښام ټایم شو، نو دا اودس ختم شو، دا بیا نوی اودس کوي، پاک اودس په بیا کوي نوی. لکه د قطرو دا معذور نه دا لکه په یو اودس باندې دوه مونځونه نشي کولی، دا به هر مونځ ته ځان له اودس کوي. دا اهمه مسله ده. نو دا به هر مونځ ته اودس کوي. که دغه مونځ ټایم کې کوم مونځ ته چې اودس چاردم وکړو په دغه ټایم کې نوافل کې هم کولی شي، تلاوت کې هم کولی شي. خو دا مسله هم یاد ساتئ چې دا د قطرو والو لپاره دا خبره ده. خو د ده بیا نور پسې باندې اودس مات شو، فرض که هوا خارجه شوه، وینه راووتله یا په ډکه خوله باندې چالونه وکړه، قیچ ورته وایي، نو هغه څیز باندې بیا اودس ماتېږي، بیا به اودس کوي. خو لکه دا حکم دې دپاره دی د معذوره دپاره چې هر مونځ ته به نوی اودس کوي. که د دغه مونځ د ټایم کې پې نوافل کوي هم کولی شي، تلاوت هم پې کولی شي. ډېر نوجوانانو ته اکثر یا مشرانو ته دا مسله دا ډېره اهمه مسله ده، نو په دې باندې ځان پوه کړئ او په دې خبرو باندې عمل دا وکړئ.